بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو د کیمرامین عمر باچا سره ستاسو په خدمت کې د هغه پراجیکټ نه زه حاضر یم کتونکو کوم چې زما په زړه باندې ارمان دی چې زه په دغه تنګي تحصیل کې د یتیمخانه جوړه کړم. کتونکو دا ځای موږ ډېر مخکې چې کوم دی نو دغه یتیمخانې ته مختص کړی. ډېرو خلکو تپوس کو چې یاره هغه یتیمخانه هغه ځای نو الحمدلله هغه ځای خپل شوی دی او اوس چې کوم دی نو بنیاد به پرېږدو. اگر چې نوم هم پې داسې یو سړي ښودلو چې هغه موږ سره داسې غټه دوکه وکړه، داسې غټ فراډ یې وکړو، غدار وخته چې د هغې تپوس به د پروس په قیامت خو هم کومه او په دې دنیا به یې خپل ضمیر کوي چې ماله چا څومره عزت راکه، څومره پښتو یې را سره وکړله، زما په نوم باندې یو افتتاح وکړله، زما په لاسو یوازې د دې نه د مدرسو مې پې وکړله، د جوماتونو مې پې وکړله او د لږو پیسو دپاره خپل ایمان خرڅ که او هغه به نن د ایمان خبرې کوي. بهرحال الله پاک انسان ته د توبې دروازې کلو کړي وي، خو زما زړه ضمیر د ماف کولو په دغه کې په دې نه دی چې یو ډېر لوی پراجیکټ یې متنازع کړی، یو ډېر لوی پراجیکټ زیر دا ماشومان چې پکې کرکټ کوي په دې ځای کې به الحمدلله یتیمخانه سکول دا به جوړو. په دې لار تېرېدونو راستانه شو، ډېرو خویاندو وروڼو را سره رابطې کړې وې چې څنګه هغه پراجیکټ کار نو بلکل هغه ځای په ځای دی او دا زمونږ خواهش دی، ارمان هم دی. دې کې زما د کور، زما د خاندان، زما د وروڼو الحمدلله د هغوی خوله شامل ده، خو ما یې چېرې دا کار به کوم د یو خورکۍ چې کوم دی 90,000 روپۍ شامل دي او دغه شانتې یو بل حاجي صاحب دی، الله دې هغه له عزت ورکړي، یو 3 لک روپو مرسته را سره کړې وه. نو کتونکو د تنګي خلکو ته مې هم خواست دی، د تنګي خانانو ته مې هم خواست دی، شتمنو ته مې هم خواست دی چې دا میاشت ته ضروري نه چې ماله پیسې راکړې، دې ځای ته خښته روړی، شینګل روړی، بل څه روړی، دلته به کار روان کو. په دې تنګي تحصیل کې انتخایي د حد نه زیات یتیمان دي او ډېر زیات یتیمان دي، د هغوی د تعلیمونو ضرورت دی. د دې لپاره نقشه جوړه شوې ده او انشاءالله الله پاک جوړولو والا دی. ډېرو خلکو داسې وویل خو نه، موږ ورته په خیر اده کړې ده او خدای به یې جوړوي او ستاسو په مرسته به یې جوړوي. زما ټولو وروڼو خویندو ته خواست دی چې په خپله راشئ د علاقې سره ښېګړه وکړئ او دلته کې دا یتیمخانه چې کومه ده دا جوړول دي او خو خدای وس راکړه نو دا دې خوا ته هم ځای پاتې دی، یخ خوا هم ځای پاتې دی. خو بهرحال اوس دې ده چې دې څه بنیاد کېږدو. موږ چې په دې کومه نقشه دغه کړې ده نو څه 1400 پورې کمرې پکې راځي، ګیر چاپېره بر هم پکې راځي. نو انشاءالله جوړېږي به. دا الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی چې هغه یو کار کوي، همدغه وجه را چې په پښتونخوا کې رانه الحمدلله چا نه په کورونو، نه په جوماتونو، نه په مدرسو چې زه الله پاک وسیله کړم زما نه زیات کار چا نه دی کړی، په سلایي مشینونو، په پوټ پیکج، په دغه هر څه باندې. او همدغه وجه ده چې بیا په سوشل میډیا باندې یو ټرایل روان وي چې الف خان داسې دی، الف خان داسې دی او چا سره پکې د نه کومره ثبوت نه وي، هسې هغه پراجیکټ متنازع کوي، هسې غریب متنازع کوي، هسې غریب سره زیاتې کوي. نو د دې نه وځئ، بېګا سبا مرګ دی. داسې څه وکړئ چې کردار هم پاتې شي او عمل هم په کار راشي. د دې خبرو نه څه جوړېږي نه چې د ویوز او لایک دپاره موږ لیوني شوي چې به دا خبرې وکړو، خو یو سړی و چې یاره داسې څه کړي دي نو را دې شي په مخامخ دې را سره کښېني چې ما تاله دا پیسې درکړې او دا پیسې تا په ګاډي لګولي دي، په کور دې لګولي، په عیاشۍ دې لګولي، په هوټل دې لګولي دي، تا سره دومره سرمایه ده، دومره هر څه دي، واضحه خبرې دي. ته خبرو نه څه جوړېږي. په بهرحال زه حق لرم د قانوني او د حکومت چې دا کم قانون په 2م ځل پاس که چې د 3 کالو نه اوس 15 کاله سزا کړه
نو زه سایبر کرایم محکمې ته وایم چې عملداري پې پکار ده، صرف قانونونه پاس کول نه دي، د حکومت صرف قانونونه پاس کوي، عملداري پې نشته دی، چې دا کم خلکه بختانونه تورونه بېځایه الزامات لګوي چې دوی په ضد کاروي وکړي او د دې په ضد باندې څومره چې دي نو ما درخواستونه ورکړي دي او مزید به ورکوم چې چا ویډیوګانې کړي دي او دا بختانونه تورونه یې لګولي ما ته به ثابتوي، چې نه ثابتوي زه حق لرم چې زه د هغه خلاف د ارجانې دعوه هم کوم او د هغه خلاف چې کوم دی قانوني کاروي هم کوم. او نور الحمدلله د مخکې نه زیات خوشحاله یو او خدای پاک دا توفیق را کړی دی. دې کې به ماشومان وي، دواګانې به موږ ته هم کوي، چا چې کومک را سره وکړه هغوی ته هم کوي، چا چې کومک کړی دی هغوی ته هم کوي. دا یو سلسله به روانوي او دا علب خان شیرپو خلکو له وړه هم ورکوي، چای چیني هم ورکوي، نغد هم ورکړي دي، کورونه هم ورکړي دي، جوماتونو مدرسو هم وسیله شوې ده، یتیمخانه هم جوړوي. نو خو بل یو سړی و چې ما هم کارونه کړي دي، څه دي کړي دي، صرف ویډیو دی کړی ده، تور دی لګولی دی، بختان دی لګولی دی، دې نه علاوه خو دې څه کړي نو به راته ووایې. او دا دغې خلکو باندې چېرته ځایږي، چېرته دا سړی به مونږ څنګه را لاندې کړو. خو عزت او ذلت دا خو د الله لاس کې دی، مړه دا خو د انسانانو په لاس کې و که نه. دا 3 کاله مسلسل د خلکو دا ویډیوګانې وکړې، جوړه یې ترې څه کړل، دا راته ووایه چې جوړ هم ترې څه کړل، ما کې هم څه کمې راوسته، ښه م غټ کړم او ښه خوشحاله شوم. دا دغه چې کوم دی دا سوشل ورک دا صرف دا نه چې چاله پیسې ورکړي، څومره چې دا د امتحان نه تیریږي الله پاک په هغې کې کامیابي درکوي. نو کتونکو دغه بورډ لګېدلی دا صرف نښه ده او زه به انشاءالله بیا مفتي صاحب به راځي، شیخ صاحب به راځي، شیخ ادریس صاحب به راځي او دوی به افتتاح کوي. دا بورډ به تېز زه بیا په هغه ټیم لرې کوم، ځکه چې زه دې بورډ ته وګورم، دغه نوم ته وګورم، دغه نوم والا کردار ته وګورم، هغه چې کوم کردار ادا کړه نو هغې باندې انتخابي صدمه ده راته. ولې چې ما ورسره څه دړنه وکړل، ما یې ولې چې یو سړی دین ته رالو راشه چې هر څه ورله وکړو چې به دې په دې ځای پاتې شي، هغه د هغې نه غلطه پیدا وه. لالچ داسې عجیبه څه دی چې ایمان پې سړی خرڅوي، د دروغو چې کوم دی نو ستر سلیمان د دې د وجې دین متنازع کړي داسې خلکه، بعضې څو خلکه چې کوم دی. نور راځئ چې دین ته نږدې شو، چې اسلام څه وایي چې په هغه لار باندې لاړ شو، دا به زموږ کامیابي وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.